دا شروع وکړه په بل حکم دی قضایا او باندې بل حکم دی قضایا او صدا عکس مستوی ایوه پیر ما ته ووایي په خلو ووایي عکس مستوی ما پرون تاسو ته څه ویلي چې تبدیل د اصل طرفینو که نه نقیض د طرفینو آفرین او که نقیض د طرفین واړه وي دې ته عکس النقیض وایي زه دی وایي العکس المستوی اعتراض واردېږي خلک خو عکس مستقیم ورته وایي وایي ډز نه مخکې مه مره وایي قالو له العکس المستقیم ایزنه دې ته عکس ولې مستوي و مستقیم یو شی نه دي چاته وایي وهو عبارت دا عبارت ته عن جعل الجزء الاول ګرځول د جزء جعل مصدر ده که نه ده نو عکس یعکس عکسا دا عکس خپل مصدر صیغه ده نو چا چې مصدریت ته کتلی دي نو هغه تعبیر کوي چې عکس چاته وایي تبدیل اصل الطرفین یا جعل اصل الطرفین احدهما على مکان الاخر نو جعل مصدر ده که نه ده تبدیل مصدر ده که نه ده نو چا چې دغه ترجمه کړې ده نو هغه معنا مصدرۍ ته کتلی دي چې عکس کومه صیغه ده مصدر ده او چا حاصل بالمصدر ته کتلی دي ولې ستا له دې تبدیل نه هغه قضیه نه حاصلیږي که نو چا تعبیر کړی ده تعریف یې کړی ده د عکس مستوي په قضیې حاصلې من التبدیل سره نو دواړه صحیح کېږي عکس هغې قضیې ته م وایي چې حاصله وي له تبدیل د طرفینو نه او نفس تبدیل ته م وایي دلته جعل مصدر ده وهو عبارت عن جعل الجزء الاول یعنی تبدیل د ګرځول د جزء اول هلکه دا جزء اول ولې مسما نه که دې سره چې موضوع یا محمول نو دی وایي چې دا خو که موضوع محمول ووایم نو هغه خو مختص تر حملیاتو پورې دي ولې موضوع هم محمول په چا کې راځي شرطیاتو کې خو مقدم او تالی راځي نو ځکه په اول او په ثانی سره تعبیر وکړه اول بیا که موضوع وي که مقدم وي ثانی بیا که محمول وي که تالو وي هر یو چې نو دی وایي جعل نقیض الجزء الاول ګرځول د نقیض د جزء اول د قضیې نه ثانیا هغه ثاني وګرځوه دا چېرته لاړم زه او جعل الجزء اول من القضیة ثانیا وګرځوه او جزء ثاني اول وګرځوه خو شرط پکې مع بقاء الصدق که اصل صادق نو عکس بم صادق دقسی مولانا دا بقا د صدق ولې ضرور ده پکې انشاءالله په میر ساغوجي کې به هم راشي درته ځکه عکس د هرې قضیې سره لازم ده او قضیه ملزوم ده او په صدق سره تحقق راځي که انتفاع راځي تحقق راځي او قانون دا ده چې تحقق د ملزوم مستلزم ده د لازم لره نو صدق د ملزوم به مستلزم وي صدق د لازم لره نو صدق د اصل قضیې به مستلزم وي صدق دی عکس لره نو چې اصل صادق نو عکس مخامخه صادق وي وجه مې څه درته ویلې ځکه عکس د هرې قضیې سره او قضیه څه ده ملزومه ده او قانون دا ده چې صدق او تحقق د ملزوم راغی د لازم خو بقا په کذب کې نه ده ضروره ولې کذب سره ارتفاع راځي او ارتفاع د لازم نه ده مستلزم ولې لازم کله کله عام وي او انتفاع د عام نه ده مستلزمه انتفاع د خاص یاره تاسې لکه چې پوه نه شو انتفاع مه وایه استغفر الله زه غلط شوم ما الټه وویلې تاسې فتحه نه راکوئ انتفاع د خاص او که نه انتفاع د خاص نه ده مستلزم انتفاع د عام لره چا لکه انسان نه وي نو حیوان به هم نه وي ولې حیوان دی په ضمن د بل شي تحقق د خاص مستلزم ده تحقق د ملزوم مستلزم ده تحقق د لازم لره خو انتفاع د ملزوم نه ده مستلزم انتفاع د لازم لره ولې ملزوم کله خاص وي او لازم عام وي نو بقا د کذب نه ده ضرور پکې د صدق ضرور لږ کېناستله په ذهن کې دا خبر نو دی وایي مولانا بقا د صدق پکې اولا مع بقاء الصدق سره له بقا د صدق نه والکیف او د کیف نه که اصل موجب نو عکس به هم څه وي که هغه سالب و دا به سالب فالسالبة الکلیة فالسالبه کلیه به تنعکسو دا به منعکسه کېږي کنفسها دا معنی سالبة کلیة د سالبې کلیه عکس مستوي به بیرته سالبه کلیه راځي که قولک لا شیء من الانسان بحجر نو دا به منعکس کېږي لا قولک لا شیء من الحجر بانسان ولې بدلیل الخلف مولانا صاحب دلیل خلف څه ته وایي اپرین نره اثبات د مطلوب په ابطال دی نقیض دی مطلوب سره ګوره اومنه چې د لا شیء من الانسان بحجر عکس راځي لا شیء من
حجر به انسان چې دا لیکلی دی دغه ته وګوره بس په بورډ باندې لیکلو ته حاجت نشته لا شیء من الحجر به انسان دا ومنه دا عکس د د چا لپاره که دا نه مني د دې نقیض به مني نقیض د صالبي کلي پرود درته تیر شو څه شی راځي موجبه جزیه نو بعض الحجر انسان دا بل وجه د ایجاب نه صغرا کو او اصل قضیه چې لا شیء من الانسان بحجر دا بل وجه د کلیت نه کبرا کو نو وایا بعض الحجر انسان ولا شیء من الانسان بحجر نو انسان حد اوسط کا نتیجه سره وته بعض الحجر ليس بحجرنا نو سلب د شرع غیر خپل نفس نه جوړولای شي که نشي جوړولای نو لا شیء من الحجر به انسان دا ومنه چې عکس مستوي ده د چا که دا نه مني نقیض څوک ده بعض الحجر هغه بل وجه د ایجاب نه نو وایا بعض الحجر انسان ولا شیء بحجر اصل قضیه چې د وجه د کلیت نه کبرا کو نو انسان وګرځو نتیجه سره وته بعض الحجر نو سلب د شي د خپل نفس نه راغی دا ولې راغی ځکه تا نقیض منلی و نو نقیض باطل شو نو اصل عکس صادق شو چې لا شیء من الحجر بانسان پوه شوي په دې باندې یو بل به انشاءالله درته راشي هغه ته دوی بیا وایي دلیل ته دوی بیا دلیل عکس وایي څه ورته وایي دلیل عکس لږ ور مخکې ور خوږ شه چې دا وس دې کومه یوه جوړه کړې وه چې هلکه که دا لا شیء من الحجر بانسان نه مني د دې نقیض به مني لا شیء من الحجر بانسان نقیض څه راځي بافرین بعض الحجر انسانونه مولانا صاحب تا اوس برام شي درته په نورو کتابو کې دی ویلي د موجبي جزیه عکس بیرته موجبه جزیه راځي د موجبي جزیه نو دا معکوسه کا ووایه بعض الانسان حجر او سره له دې نه اصل قضیه کې دی لا شیء من الانسان بحجر او دلته دی ویلي بعض الانسان حجر نو د دواړو مابین کې منافات راغی نو دې کې بیا قیاس میاس مه جوړوه نو عکس دلیل عکس دې ته وایي چې اثبات د مطلوب وکړي په ابطال د عکس النقیص سره مخکې دی ویلې اثبات د مطلوب وکړي په ابطال د نقیص د مطلوب سره اوس هغه نقیص معکوس کا نو د اصل قضیه سره یې ولګو منافات به راځي هلته سلب د حجریت راغلی د له ټولو افرادو د چا نه انسان نه او دلته بعضې افرادو د انسان ته ثبوت د حجریت راغلی ده نو دا ولې ځکه ته هغه عکس منلی د عکس چې باطل شو نو اصل هغه نقیض باطل شو نو اصل عکس پاتې شو نو ووایه مولانا صاحب دلیل عکس چاته وایي چې اثبات د مطلوب وکړي په ابطال د عکس النقیص سره دلیل خلف او دلیل عکس هم دا اصطلاحګانې یادې ساتئ که نه اگر که د وړو کتابو د خدا راخیستی خو یې دا پکې د خلف راخیستی د نو ګناه خو ونه شوی یو ټکی بل ما درته وویلې د دې لپاره یاد که سبا په میر کې په عبارت کې راځي که اثبات د مطلوب وکړي په ابطال د نقیض د مطلوب سره خلف ده او که اثبات د مطلوب وکړي په ابطال د عکس النقیض سره هلکه دا ومنه توبهګار شه که دا نه منې نقیض به یې منې نقیض به یې زه څه کمه معکوس کم نو دی نقیض عکس باطل نقیض باطل نو اصلی عکس شو صادق شو نو دی وای مولانا صاحب خیر دا لیک په ذهن کې کېنوئ که یې نه زده کوئ مه یې زده کوئ میر کې بیا را روان ده دلته خپله دا دلیل خلف زده کوئ عنی قولنا دا قول دی مونږ چې بعض الحجر انسان دا به صغرا کو فنزمه مونږ به ضم کو د کبرا سره اصل قضیه ونقول وبوایي چې بعض الحجر انسان ولا شیء من الانسان بحجر نتیجه به راشي بعض الحجر لیس بحجر نو لازم به شي سلب شي د خپل نفس نه او دا محال د کوم نه راغی په دې وجه باندې راغی چې تا نقیض منلی و نو نقیض باطل ده نو اصل عکس صادق شو والصالبة الجزیة صالبي جزیه لا تنعکس دیغه عکس نه راځي لزوما صالبي جزیه لزوما یعنی دا معنی کله کله به راځي خو په غټو کتابو کې لزومن نه دي لیکلي ولې وایي که راځي هغه د خصوص دی مادي وجه ده قواعد د پن ټول کلي دي چې راځي نو بیا به په ټولو موادو کې راځي پوه شوې په دې باندې نو ښه خبره دا ده چې نه راځي د صالبي جزیې د لزومن ویلي دي چې په ټولو موادو کې نه راځي یعنی په بعضې موادو کې راځي والصالبة الجزیة ولې په خوله باندې ووایه وایي که د صالبي جزیې عکس راشي صالبه جزیه نو بیا به لازم شي کذب دی عکس سره له صدق دی اصل نه اصل به صادق وي عکس په کاذب او طالب باطل ده ولې ځکه تا مع بقاء صدق ویلی دي اوس به صدق پکې باقي نه وي څنګه به باقي نه وي اصل به صادق وي او عکس به کاذب وایه مولانا صاحب وجه د ملازمې دا څه لازمه ده که د صالبي جزیه عکس راشي
سالبه جزیه راشي نو بیا به اصل صادق وي عکس په کاذب وي. وای ځکه دلیل دا ده عبارت کې لیکلی ده چې مولانا صاحب کله کله موضوع ولې لجواز عموم الموضوع دا دلیل د ملازمې کا. وای مولانا صاحب دا څه لازمه ده که چېرته عکس د سالبه جزیه راشي نو اصل به صادق وي عکس به کاذب وي. جایزه ده کله په یوه قضیه کې موضوع عامه وي که نه نو چې موضوع عامه شو محمول خاص شو دلته اصل قضیه سالبه جزیه صادقیږي خو عکس به کاذب راځي نو ویلی شي داسې بعض الحیوان لیس بانسان خدا نشي ویلی چې بعض الانسان لیس بحیوان دا نشي ویلی نو اصل به صادق وي عکس به کاذب وي. په الحملیت والمقدم کله کله عام کېږي په شرطیه کې مثلا صادقېږي بعض الحیوان لیس بانسان خو نه صادقېږي بعض الانسان لیس بحیوان. والموجبة الکلیة موجبي کلی عکس موجبي جزیه ترازی عکس مستوی د موجبي کلی موجبه جزیه راځي. فقولنا دا قول دی من کل انسان حیوان منعکس کیږي به بعض الحیوان انسان ته الکه موجبي کلیه ته ولې نه راځي وای نه منعکس کیږي موجبي کلیه ته ولې مولانا صاحب بیا وایا و الا بیا به اصل صادق وي عکس به کاذب وي. ولې به داسې وي وای ځکه جایزه ده ان یکون المحمول او التالي عاما تالي په شرطیه کې او محمول په حملیه کې نو کله کله هغه دویم جز عام وي که نه وي نو الته اصل موجبه کلیه صادقیږي خو عکس موجبه کلیه نه صادقیږي لکه کل انسان حیوان صادقیږي خو کل حیوان انسان. ولې که عکس د موجبي کلیه موجبه کلیه راشي نو بیا به ووایه چې کل حیوان انسان نو مولانا صاحب صدق دی اخص براسي په ټولو افرادو دی نو عام خو صادق خو په ټولو افرادو دی اوس به خاص هم صادق شي په ټولو او رښتیا وایي چې له دواړو طرفونو مولانا صاحب تصادق کلي وي هغه ته مساوات وایي که نه وایي نو د حیوان او د انسان مابین کې به مساوات شي نو عام به عام نشي او خاص به خاص نشي حیوان او انسان به څه وګرځېږي مساوي به شي او دا باطل. تاسې لکه چې پوه نه شوئ په دې دا غادي ملا قدوس اخوند دغه خبره ما تاسې ته کړې وکړه که عکس د موجبي کلیې موجبه کلیه راشي نو بیا به د کلو حیوان انسان عکس به د کلو انسان حیوان عکس به د کلو انسان حیوان عکس به کلو حیوان نو صدق دی خاص پر راشي په ټولو افرادو دي نو مژک ته به مژک منګک ته وایي منګک پېژنئ او که نه منګکوری نو دی وای مولانا صاحب نو دی وای ولا لانه يجوز جائزه ده چې محمول په حملیه کې تالی په شرطیه کې کله کله عام وي نو اصل قضیه به صادق وي عکس به کاذب کما په مثالنا لکه به دې مثال دی من کې فلا يصدق كل حیوان انسان نو نه صادقېږي چې کل حیوان انسان وای وها هنا شک په دې مقام کې شک دا زه نه منم چې اصل وایا زه نه منم چې عکس د عکس مستوی د موجبي کلی موجبه و الا که چېرته عکس د موجبي کلی موجبه جزیه راشي نو بیا به لازم شي صدق د اصل سره له کذب دی عکس نه او تالي باطل ده ولې تا خو ویلي مع بقاء صدق دلته به بقا د صدق رانشي اصل قضیه به صادق وي او عکس به کاذب وي. وجه د ملازمي وایي لکه په دغه مثال کې ته اوس ماته ګوره لکه دغه مثال چې كل شيخنا كان شابا هر شیخ په خوا زمانه کې سو ځوانو نو د دې عکس په مولانا صاحب موجبه جزیه راځي ځکه دا موجبه کلیه ده دا کلو پکې راغلی ده او عکس د موجبه کلیه تعویل دي څه راځي موجبه جزیه به دا راځي چې بعض الشاب کان شیخنا بعض شبابان په خوا سو په خوا سپینګیري نو په خوا سپینګیری که سپینګیری وروسته راځي نو ګوره بعض الشاب کان شیخان بعضې ځوانان په خوا بوډاګانو نو بوډاګان وي په خوا نو مولانا صاحب نه منم چې د موجبي کلي عکس موجبه جزیه راځي و الا بیا به عکس کاذب وي اصل به صادق وي لکه دلته نو تاسې وایي تا نه خو طرف ورک شوی ده کوم چې عکس نه ده کوم چې عکس ده هغه دلته راغلی نه ده کوم چې راغلی ده هغه عکس نه ده پوهېږي که نه کوم چې عکس ده راغلی نه ده کوم چې راغلی ده هغه عکس نه ده ولې مولانا صاحب عکس مولانا صاحب دا ټول نسبت ده په قضیه کې دا محمول که نه دغه شابن دغه محمول ده ولې مولانا صاحب
کل شیخ مضاف مضاف الیه دا مبتدا موضوع ده. دا کانا فعل افعال ناقصه و ضمیر مستتر د شیخ تراجه دغه اسم د شابه خبر. دا ټول کانا سره الاسم سره الخبر دا محمول د دې چا لپاره د کل شیخ لپاره دا خبر ده. او د په دې خبر کې خبر راخښته ده، په دې خبر کې خبر راخښته ده. ولی په خبر کې شابن خبر د دې چا لپاره نو جزء ناقص راخښته ده، عکس مستوی ګرځولای دي کې عکس کړی. دا جزء ناقص ده که تام ده او تام کوم یو ده نو ته که یوازې شابن هلته وړې نو دا عکس نه ده. او که کان ورسره وړي نو ووایه کل بعض من کان شابن شیخ، بعض من کان شابن شیخ، بعضې هغه چې پخوا ځوانان وو شیخ اوس سپینګیري دي که نو ټیک ده دغې څه خبره. نو بعض من کان شابن شیخ هغه اوس سپینګیري دي بوډاګان دي نو ټیک شو. او هلکه یو کمزوری جواب یې بل هم کړی ده. وایي هلکه که ومنم در سره چې هغه عکس راځي چې بعضو شابې نو بیا مولانا صاحب اصل نسبت په اعتبار د زمانې سره ضرور نه ده. پوه شو په دې باندې چې هلته ماضي و نو دلته دې ماضي وي، هلته دې ماضي وي دلته به مضارع کي. نو وایي مولانا بعض الشاب یکونو شیخنا، بعض شاب په آینده زمانه کې سپینګیری کېږي. نو اصل قضیه کې د ماضي نسبت وي، کانه دې وي، او په عکس کې دې څه وي مضارع وي یکونو. پوه نه شو په دې باندې که نه یې پوه شوي بیا نو خوند نه کوي. پوه شوې. اوس مولانا صاحب د موجبي جزیه عکس بیرته موجبه جزیه راځي. د موجبي جزیه عکس به څه راځي موجبه جزیه راځي. بعض الحیوان انسان، بعض الانسان حیوان، عکس د موجبي جزیه به موجبه جزیه راځي. پوه شو په دې باندې ښه. اوس موجبه کلیه به نه راځي. ولې؟ ځکه هغه لپاره هم دغه دلیل ووایه چې بیا به اصل صادق وي عکس به کاذب وي. ولې؟ کله جایزه د محمول دا عام وي، چې محمول عام وي نو هلته ویلی شي چې بعض الانسان حیوان، خدا نشي ویلی چې کل حیوان انسان نشي ویلی. بیا به صدق د اخص راشي په ټولو افرادو د عام باندې. پوه شو په دې باندې. نو که موجبه کلیه ده که موجبه جزیه ده دواړو عکس یوازې موجبه جزیه راځي. نو اوس په دې دوم باندې په موجبه جزیه باندې م اعتراض واردېږي. زه نه منم چې د موجبې جزیه عکس موجبه جزیه راځي، والا اصل به صادق وي عکس به کاذب وي. لکه په دغه مثال کې مولانا صاحب بعض الوتد فی الحائط، بعض میخ په چا کې ده په دیوال کې ده. اوس مولانا چې بعض الوتد فی الحائط دا مولانا صاحب تا موجبه جزیه کړه، د موجبې جزیه عکس مستوي بیرته موجبه جزیه راځي. نو بیا به وایي بعض الحائط فی الوتد، بعض دیوال په چا کې ده په میخ کې ده. نو دیوال په میخ کې راځي. نو وګوره اصل صادق ده او عکس کاذب ده. نو تاسې وایي چې دلته هم خطا شوی. ولې خطا شوی؟ چې مولانا صاحب دا فی الحائط دا خو جزء تام نه ده که نه مولانا؟ دا جزء تام نه ده، دا خو ناقص ده. ولې فی الحائط جار و مجرور دا خو مولانا صاحب ظرف دا مستقر متعلق به محذوف راوباسي که نه راوباسه ورته. نو ووایه چې بعض ما فی الحائط، بعض ما فی الحائط وتدن، بعض ما فی الحائط، بعض ما ثبت فی الحائط، بعض هغه شی چې ولی مولانا دا کار کومه، دا کار ولی کوم دی خواته ما ته وګوره. وایي ځکه کومه چې فی الحائط خو جار و مجرور متعلق غواړي. متعلق ثبته که ثابتون راوباسي هغه اسم صفتي ده، صفت ده. او صفت څه غواړي؟ موصوف. نو ما به راوباسي که نه؟ نو څه به وایي؟ بعض ما ثبت فی الحائط، بعض هغه شی چې ثابت ته په دیوال کې وتدن هغه څه شی ده میخ ده. مولانا د منطقو چې کوم قواعد د سخت کولی دي د چا پلار هم نشي خرابولی. په دې پوه شوې او که نه که ته څومره نارې وکړې تا وګوره دا یقینا سړی هغه شي. بعض الحائط فی الوتد، بعضې حائط په چا کې ده؟ په وتد کې ده. نه مړه دا جزء تام نه ده. نو جزء تام چې جوړوي څنګه به وایي؟ بعض ما فی الحائط، بعض ما ثبت فی الحائط وتدن هغه میخ ده. نو دی وایي مولانا صاحب
وها هنا شك تقرير ان قولنا دا قول من كل شيخ كان شابا دا خو موجب كليه دا صادقه دا مع ان عكسه چې بعض الشاب كان شيخا دا ليس بصادق. نو دینه دو جواب شوي دي. یو دا دا چې بان عكسه ليس ما ذكرت بل عكس بعض من كان شابا شيخنا اغه کان سره راواخله مقدمه کا نو چې مقدم دي کا او دی ویل بعض من کان شابن بعض هغه چې په خوا زمانه کې ځوانانو شیخونه هغه وس بډاګان دي خو صحیح ده کنه. وقت یجاب بوجه الاخر غدا ده چې حفظ د نسبت په اعتبار د زمانه سره لیس بضروري فی العکس. نو عکس دی بعض الشاب یکون شیخا او دا صادق لا محاله او موجبه جزئیه به منعکس کیږي بیرته موجبه جزئیه ته كقولنا بعض الحيوان انسان منعکس کیږي به الى قولنا بعض الانسان حیوان. نو په دې باندې په انعکاس د موجبه جزئیه باندې اعتراض وارد ده كنفسها ته هغه ایراد څه ده وهو ان بعض الوتد چې بعض الوتد فی الحائط دا صادق ده وعکس چې بعض الحائط فی الوتد غیر صادق. جواب دا ان لا نسلم چې عکس دې قضیه ما قلت ده چې من بعض الحائط فی الوتد بل عکسه بعض ما فی الحائط وتدنا ولا مریه شک نست په صدقی په صدق دې عکس کې او باقی مباحث د عکوس چې عکس د موجهات او د شرطیات مذکورون فی المتولات او هغه کې په شرط تعذیب کې مذکورات. فصل عکس النقیض جعل نقیض الجزء دا آسان ده جعل نقیض الجزء الاول من القضیه ثانیا او ثانی اول وګرځو مړه قیاس ته ورسو. مولانا صاحب څه چل وکای عکس نقیض دا سیده لکه عکس سرویس تبدیل داسې کا خو که اصل طرفین واړوي او که د اصل نه څه جوړ کې نقیض او نقیض کل شیء رفعه بس که الته حیوان لا ورته متوجه که لا حیواني که دلته انسان لا انساني کا نو دقسې چل پکې وکړه. نزول ملا زړی تراوی قصه بس جوړه ده بس صرف هغه اطرافو کې نقیض جوړ کا او مقدم او وروسته کا مخکې وروسته کا. صحیح ده مولانا. نو مولانا صاحب وس په څنګه وای چې کل انسان ناطقنا نو سبوای مولانا صاحب کل لا ناطق لا انسان. نو دی وای العکس المستوی عکس النقیض وهو جعل نقیض الجزء الاول عین جزء اول نقیض دی جزء اول. جزء اول بیا که مقدم وي او که موضوعي من القضیه ثانیا او نقیض دی جزء ثانی به اول کې سره لبقا د صدق او د کیف نه ګوره دقه اسلوب او طریقه د متقدمینو ده او د متاخرین کومه یو شابه سنره آفرین چې نقیض دی او عین اول ثانی کې دقه سموله والجو خو هغه کې بیا مولانا صاحب اختلاف په کیف کې وي چې اصل ساغوي موجبه وي دا بسالی وي موجب دی باندې. نو دی وای لکه دا طریقه د متقدمینو د فتنعکس الموجبه الکلیه بهذا العکس كنفسها دی موجبه کلی عکس به بیرته كنفسها راځي لکه کل انسان حیوان منعکس کیږي و کل لا حیوان الا انسان ته والموجبه الجزئیه لا تنعکس موجبه جزئی عکس بدلته ناراضي ولې کراشي زون منازړې تراوي بیا به اصل صادق وي مړه دا خو مې رويه که عکس دی موجبه جزئی په عکس النقیض سره راشي نو بیا به اصل صادق وي عکس بکاذبی. ولی ان قولنا دا قول لمنگ چی بعض الحیوان لا انسان صادق دا لا انسان نس جوڑ کا اصل جوڑ کا لا انسان او دی حیوان نا اصل جوڑ کا دا قضیه اصل پرس کدی لا تم گورخه وای بعض الحیوان لا انسان په دغه ځای کې وس ګوره دا حیوان النقیض سرازی لا حیوان دا ورسته کا او دی لا انسان نقیض دا مخکی کنو وای بعض الانسان لا حیواننا نو سلب دی عام را نغی دی خاص نا سلب دی ذاتی را نغی لذات نا نو اصل صادق شو عکس سو گرزید نو عکس چې بعض الانسان لا حیوان دا کاذب دا والسالبة الکلیة تنعکس الى سالبة جزئیة نو وای بچ لا شیء من الانسان بپرس وتقول فعکس کی بوای بهذا العکس چې بعض لا پرس لیس بلا انساننا شابسي ولا تقولوا تبنوا لا شيء من الله فرسي بلا انسان ولي مولانا صاحب واذا نشي بلا لا شيء من الله فرسي بلا انسان برت صالبه كليه نرازي عكسي ولي واي مولانا صاحب بیا اصل صالبي كليه برت لك عكس نقيض دي صالبي كليه برت صالبه كليه راشي لك فعكس مستوي كي بیا اصل صادق وي ولي برا لا شي برت
تقولو تا خو داسې وویلې که نه لا شیء من الانسان بپرس لا شیء بپرس دا د دې عکس نقیص داسې نه راځي ولا تقولو نه به وایي چې لا شیء من الله پرس بلا انسان چې بیرته د سالبي کلي عکس ولې وایي ځکه د دې نقیص صادق ده لا شیء من الله پرس بلا انسان دا سالبه کلیه ده که نه ده او د سالبي کلي نقیص راځي نقیض یې څه ده مولانا چې بعض الله پرس لا انسان بعض لا پرس خو لا انسان ده لکه جدار نو بیا په دې وخت کې بیا هغه صادق کېدی شي چې لا شی من الله پرس بلا انسان ده ولې چې نقیض هم صادق شو او دا هم صادقه شو نو څه لازمیږي او دا نر بچیه څه وایه مولانا صاحب د سالبي کلیې عکس که نفسها په عکس نقیض سره نه راځي و الا بیا به اصل صادق وي عکس به کاذب وي او طالب باطل ده ولې تاویل دي مع بقاء الصدق دلته به بقا د صدق را نشي اصل به صادق عکس او وجه د ملازمي وایي ګوره لا شیء من الانسان بپرس دا اصل قضیه ده که نه ده خو د دې عکس نقیض سالبه کلیه نشي راتلی چې لا شیء من الله پرسي بلا انسان ولې ځکه د دې نقیض صادق ده چې بعض الله پرسي لا انسان لکه جدار لکه دا قلم نو چې دې وخت کې نقیص صادق شو چې موجبه جزیه ده اوس دغه قضیه صادق کېدی شي چې لا شی من الله پرس بلا انسان ده ولې بیا خو اجتماع دي چا راځي نقیضه یې راځي نو اصل صادق شو عکس کاذب شو والصالبة الجزیة تنعکس الى صالبة جزیة كقولك بعض الحيوان ليس بانسان نو منعکس کېږي به الى قولك بعض لا انسان ليس بلا حیوان كالفرس لکه فرس غوندې داسې ده که نه بعضې لا انسان هغه لا حیوان نه ده بلکې حیوان ده که نه بعضې لا انسان لکه فرس او حمار شو او عکوس دي موجهات مذکورة فی الکتب الطوال په اوږدو کتابونو کې وها هنا قد تم مباحث القضایا هم و احکامها او مباحث د احکام و مباحث د قضایا او د احکامو ټول ختم شو نو ځکه وایي مولانا و اذ قد فرغنا عن مباحث القضایا یو والعکوس دوا التي كانت من مبادئ الحجت چې هغه له مبادئ د حجت او د موسیل تصدیقی نو نو فحری بنا اوس لایق ده په موږ پورې ان نتکلم چې موږ خبرې وکړو په مباحث د حجت کې چې موسیل تصدیقی قریب ده فنقول موږ ویل چې الحجت حجت على ثلاثه اقسام احدها القياس ثانیه استقراء ثالثها التمثيل فلنبين موږ دی بیان کو هذه الثلاثه دغه درې واړه امور په ثلاثه فصول په درې فصلونو کې اول فصل قیاس ده